بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما خوږو مسلمانانو ورونو، دا مون یو دا نوی چینل امت محمدی دا ما جوړ کو او صرف په دې دغه لپاره د دې مقصد چې الله رب العزت موږ او تاسو یعنی څومره چې دې ټیم کې په ټوله دنیا کې څومره انسانان دي، کاغه کافر دی کاغه مسلمان دی، نو دا ټول د نبی علیہ السلام په امت کې دي او خاص کر بیا مسلمان چې دی نو هغه د الله خلیفه دی او د نبیانو کار کولو والا الله رب العزت ته حکم کړی دی، ای امت محمدیه تاسو افضل امتی، تاسو د خلکو رفناسانۍ لپاره استولی شوي، په خپل هم ښه کارونه کوئ او نور هم ښو ته رابلئ، په خپل هم بد نه کوئ نور هم د بدو نه منې کوئ او په الله باندې ایمان ساتئ. او دغه شان د الله حکم دی، موږ او تاسو الله پاک د محنت دپاره یعنی چنو کړي وی، څنګه چې یو انسان چرته سبزی فروټ اخلي نو هغه په هغې کې ښه دغه ګوري، نو همدغه شان الله پاک د امت په نورو امتونو کې دا چاڼ کړی دی او الله پاک دې ته بهترین امت ویلی دی. د اسمان نه 4 کتابونه نازل شوي دي، په 4 کتابونو کې صرف د دې امت تعریف شوی دی او د دې یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین او رحمت العالمین. بس اوس به بل نبی نه راځي، نبی علیه السلام باندې د نبوت دروازه بنده ده او د امت ته د نبی علیه السلام په صدقه کې د نبیانو والا کار ورکړی شوی دی، د نبی علیه السلام مبارک محنت ورکړی شوی دی او د دې محنت مطلب دا دی چې هر مسلمان د الله محبوب جوړ شي او د الله محبوب جوړ شي او الله د محبوب جوړ شي او هغه چې جوړیږي د محنت سره جوړیږي. کم محنت چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راغی او نبی علیه السلام په صحابه باندې محنت وکړو او هغه حد ته ورسېد، یعنی 14 کاله صرف د ایمان محنت شي او صرف کلمه، نه روژه نه زکات نه حج نه منځ، دا حکمونه نه وی، صرف د لا اله الا الله محنت شوی دی. لا اله الا الله ایمان دی، ایمان دا بنیاد دی، بنیاد. نو ایمان چې دی دا ښکاري نه، نو محمد رسول الله محنت چې کوم لا اله الا الله یقینو کې تبدیلی او محمد رسول الله طریقو کې تبدیلی. چې کله نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف وروړلو نو هغه ټیم ټول ډیر یعنی تیارې وي، د کفر تیارې وي، یو مسلمان نو او بیا خاص کل د نبی علیہ السلام دا څومره دغه چې عرب دا خو ټول یعنی چاور باندې حکومت نه کول غوښته، د جهالت کې ډیر مشهور ژوندۍ لوریانې به یې ښخولې، د انسانانو کوپړو کې به یې شرابونه څکلو، معمولي خبره باندې په سوونو کالو دغه دشمنیانې کولې او دغه خلق چې کوم دی په یعنی چاور باندې حکومت کولم نه غوښتل او نه چا ځان سره په حکومت کې شاملول غوښتل، ډیر زیات دغه آزاد قبایلو. نو دی باندې نبی علیہ السلام هغه محنت وکړو، 14 کاله صرف او صرف د ایمان محنت شوی دی او دغه شان به دی چې کوم به ایمان کې داخلېده نو نبی علیہ السلام به بیا د دې جماعتونه جوړولو نورو علاقو ته به استولو، نږدې پیله نږدې علاقو ته. نو هغه ټیم دا دغه وایي چې هغوی به دا وایي چې دا خو نوی دیني روړ وی، نو مخالفت ډیر زیات مخالفت و او چې کوم تکلیفونه زمونږ مشرانو صحابه هغې چې کوم تکلیفونه تیر کړي دي، شهیدان شوي دي او یعنی قسم خو د الله حق دین چې کوم دی هغه د دنیا کونې ته هغه ورسول وی. نبی علیہ السلام د عربو نه بار نه ایتلی او تر قیامت راتلونکي انسانانو لپاره الله نبی جوړ کړی او راستولی دی. اوس دا د نبیانو کار به څوک کوي؟ دا الله پاک یعنی چا چې دا کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله، هغه د دې محنت ذمہوار دی، د دې مکلف دی او الله پاک د محنت دپاره دا چنو کړی دی. که څوک وایي زه دا نشم کولی دی دروغ وایي. نو بی که چېرته دا محنت کوئ الله پاک په خپله وایي که تاسو دا محنت کوئ نو زه به تاسو له د ځمکې خلافت درکړم او که تاسو دا نه کوئ امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوئ نو زه به تاسو باندې زمیني او اسماني عذابونه نازل کړم.
او ستاسو مشرانو به عزت نه کیږي، په کشرانو به شفقت نه کیږي، او ما نه به د دشمن مقابله کې مدد غواړي، زه به ستاسو مدد نه کوم، او تاسو به دعاګانې غواړي، زه به ستاسو دعاګانې نه قبلوم. نو موږ تاسو نن په خپل اعمالو باندې نظر واچوه چې دا نن موږ کوم اخرنی وخت دی او بس هماغه اخرنی سلګۍ دی، او د ایمان حفاظت کول دی وخت کې داسې دی لکه چې په لاس کې سروټ کدغه کې، او هغه د نبی اسلام چې کومه پیشنګویي وه نو هغه ټولې پوره شوې. یعنی څومره فرقې نبی اسلام څومره فرقې وي؟ 3 فرقې که نه، 3 فرقې نبی اسلام دغه کړي چې تر قیامت پورې به 3 فرقې جوړېږي. نو نن چې څومره فرقې هم جوړې شوي دي، خو دې کې به یو جنت لوالی، باقي به ټول جهنم ته ځي. حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه دغه قبر دی الله د نور نه ډک کړي، چا ونه تپوس وکړو اجتماع دوران کې داسې ودرېدو، وایي حاجي صاحب وایي دا چې د حدیث کې هم دی او دا مونږ اورو چې یاره د قیامت پر ورځ به د نبي اسلام د امت 3 فرقې وي، او یو به جنت ته ځي او باقي به جهنم ته ځي، او باقي به نبي مني، قرآن به مني، رسول الله به مني، خدای به جهنم ته ځي، او یو فرقه به یې هغې کې چې هغه به جنت ته ځي. نو جنت لو والا څوک دی؟ کومه فرقه ده؟ نو حاجي صاحب ډېر ښکلی جواب ورکړو. هغه ورته دا ونه ویلو، هغه ورته ویل چې دا کومه یو فرقه جنت لو والا ده که نه، دا به هغه خلک او هغه خلک به ځي چې کوم د دې 72 دا 2 فرقې چې کوم جهنم ته روانې دي، د دې په فکر کې یې چې دا به څنګه د جهنم د اوره بچ شي او جنت لو والا به جوړ شي، بس دغه خلک به ځي. نو نامه یې وانه غشته. د نبی اسلام په زمانه کې ټول یو مسلمانو، ټول یو محمدي وو، او صفا پته به لګېده چې هغه د محمدي روان دی. نو نن خو د مسلمانو د هندو پته نه لګي، په یو ځای کې زمونږ تشکیل و د سیند طرف ته، نو هغلته هندو له هم دعوت ورکو اخره کوي زه خو هندو یم. نو نن د هندو د مسلمان پته نه لګي، مخکې به دا په صفا پته لګېده، او دا هم نه وایي چې یاره زه بریلی یم او زه دیوبندي یم او زه الیدیس یم او زه نقشبندي یم، نه، یو مسلمان. نو نن دا محنت دې دپاره الله رب موږ تاسو ته راکړی چې دې محنت سره ټول مسلمانان یو بدن، یو مسلمان ته ټول بدن ته تکلیف یې. نو دا محنت دې دپاره دی چې ټول مسلمانان په دې محنت راشي او ټول مسلمانان یو شي، نو الله به خپله وعده پوره کړي. چې کله د الله حکم پوره شي الله خپله وعده پوره کړي. نبی اسلام به دغه ته څه ویله، وی ای زما قوم تاسو دا محنت والی، نو تاسو به عرب او عجم بس تاسو غلامان یو، تاسو به په هغې حکومت کوئ. نو هماغه خبره ده، هغې محنت ډېر شو، الله خلافت ورکو، او اوس هم د الله هماغه وعده چې کله د الله حکم پوره شي الله به خپله وعده پوره کوي. الحمدلله د الله حکمونه ورو ورو لګیا دی. پاکستان کې هغه محنت د نبي علیه السلام والا محنت روان دی. الله رب العزت موږ تاسو ته به کامیابي هم دې محنت سره راکوي. انشاءالله بیا به دغه کوو، خبره اوږده شوه، دعاګانو کې میا ساتئ. الله دې موږ ټول مسلمانان یو بدن یو دغه کې او ټول مسلمانان الله پاک غالب کوي چې کله د ټول مسلمانانو یو اتفاق او 15 وخته مونځ او د سحر په جمع کې هغه عمره خلق څومره چې د جمعې په جمع کې بیا به الله پاک خلافت راکوي. وما علينا الا البلاغ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.